بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې، الله هم خوشحاله وباسته. کتونکو یو وارې بیا زه به په هغه پردیسیانو باندې، په هغه ورسیز باندې، په هغه مسافرو باندې خبرې ترې کوم کوم چې دې وخت کې په سعودي عرب کې ډېر د ضلالت سره ژوند کوي. کتونکو یو خبره کوم چې ټول ایجنټان غله نه دي، ټول ایجنټان پراډیان نه دي، ټول ایجنټان چې کم دي نو د خلکو پیسو ته کتو والا نه دي، خو اکثریت چې کم دی داسې دي چې هغوی خبره یو شانتي وکړي، اولته کې چې کله دغه خلک ورسي نو بیا هلته کې خبره بل شانتي وي. دې وخت کې په سعودي عرب کې د 1800 نه زیات مسافر چې هغه د کمپنۍ په نوم باندې لیږلي شوي دي، خو هلته هغه کمپنۍ نشته. هغوی اوس په کنټینرو کې، په جوماتونو کې او په لارو کې ژوند کوي. د بعض ایجنټانو د وینا تر مخه چې نه 1800 نه دي، دا 210 کسان دي. نور دی کې د بنګال، بنګلادیش، نیپال، د انډیا، د نورو ملکونو خلک دي. بهرحال دې کې د سند، بلوچستان، پنجاب او پښتونخوا خلک دي. موږ تېره ورځ ویډیو کړې وه، خو هغې کې چې موږ کوم خبرې ترې کړې وې نو هغه ټول 400 ته خبر راغلی وه. د 400 د هغه مسافرو د وینا مطابق چې دې وخت کې د 100 نه زیات کسان دي. خو موږ پکې بیا موږ ته شب قدر تحصیل نه پته ولګېدله. د هغه ځای د ایجنټانو د وینا مطابق چې دې ځای نه صرف 8 کسان تلي. بهرحال دې کې به تنګي مې د 400 ومي ایجنټانو به لیږلي وي، خو دې کې د ثوابې هم شته، مردان هم شته، د نورو ځایلو هم شته، دغه ځای ته تللي دي. اوس یو کس لیږل چې کوم دی نو هغه سره یو اګریمنټ کېږي چې ته به ځې، تا ته به دومره تنخوا میلاویږي، تا ته به دومره میډیکل وي، تا ته به دومره مراعات وي. بیګا موږ یو ویډیو شیر کړې وه، 40 نه 45 کسان چې کوم دی هغه تللي دي، 400 هم پکې دي، هغوی هلته کې احتجاج کوي. دا خلک خو مزدورو له تللي دي، د احتجاج کوي. اوس کم ایجنټ چې هغه په دې عقله باندې موقف لري نو زموږ دروازې ورته کولو دي. موږ د چا کاروبار کې خلل نه جوړېږو. د داسې ایجنسۍ ټریول ایجنسۍ دي چې هغې سره یو شمېر خلک مزدورۍ کوي، په روزګار دي ورسره، خو ضرور د هغې خلکو روزګار کې خلل جوړېږو کم خلک چې ګڼکپي کوي. ما ته پکې لا یو کس وي چې مې خبر تالالو مو مې خبره تالالی او تا داسې خبره کړه داسې خبره کړه، ما یې تابعدار وړ پړبو کو، خو پړ مې کړی نو ما ته مې خما لاله وه، خو زما خبرو ته بیا ځان ټینګې، خو د هغې نه پسې بیا پته ونه لګېدله. د څو کسانو موقف به تاسو اورېدلی مي، خو نور هم داسې خلک وي. زه نن دې ویډیو کې تاسو ته یو چانس در کوم، ځکه چې دې خلکو کالي خرڅ کړي دي، پلاټونه یې خرڅ کړي، قرضدار یې کړي، په سود یې په سلمې پیسې راغستې، تاسو له در کړي، تاسو هلته لیږلي، تاسو سره 3 میاشتو 4 میاشتې اګریمنټ کړی دی، 3-4 میاشتو شو، هغوی ته تنخواګانې نه میلاویږي، میډیکل نشته، کامه نشته، رخایش نشته، او بیا په جیلونو باندې به راځي، او په جیلونو باندې چې راځي نو د 10 کالو لپاره په سعودي عرب کې په دغه مسافرو باندې پابندي ولګي. ما سره 100 پوینټه داسې دي چې دې کې د بنګلادیش داسې خلک تللي دي چې 4 کالو نه هلته کې ګیر کړي دي، ټول خاندان کې کسان مړه شو، دواله مړي له نه راپرېږدي. اوس چې راځي نو په جیل به راځي او هغې ته به چې کوم دی نو پابندي به لګوي، او لا بیا ورته وایي بدماشي هم پرې کوي چې څه دې خوښ یې هغه وکړه. بیا هلته کې شورتېله چې کوم دی 0.5 ریاله ورکړي، 2-3 میاشتې په جیل کې هم تېرې کړي، او بیا 10 کالو له په دغه باندې چې کوم دی رولیږي. د دې مالک چې کوم دی د میاوالي دی او سراکې دی چې هلته بیا ټیکهداري کوله. اوس هغه کمپنۍ چې کومې ریټ کمپنۍ دي، کوم نوم و نشان یې ختم شوی دی، نو د هغې په نوم باندې ویزې دي، او دا خلک چې کوم دی نو هلته کې لیږي، او هلته کې بیا په هوا باندې لیږي، هېڅ هم نه وي. نو ویزې چې کوم دی د دې خلکو دغه وینا چې دا خو له پرې ورکوي، او دی په 4.5 لکه او 15 لکه دغه کوي، نو دغې خبرې سره زه اتفاق په دې نه کومه چې ویزه راځي، یو له راځي، بل له راځي، بل له راځي، او دا د هغوی خوښه ده چې څومره هغوی په حساب کتاب لګوي نو تا ته لاول وایي، تا نه څه په زور پیسې نه اخلي، تا ته وایي چې دونه پیسې به در نه اخلم، دونه مراعات په در کومه. نو خو هغه یو سړی دا وایي چې دا خو پرې ویزه ده، او دی خو په 4 او په 5 لاک درکړه، نو چې پرې ویزه ده نو بیا ځان له پیدا کړه، که نه خو همدغه ایجنټان وي، ټریول ایجنسۍ وي، دوی ته ویزې راشي، تا سره خبرې وکړي، ته ورسره اګري شي،
نو دغه خبره یا پرایویټ سکول دی، پرایویټ سکول والا وایي زه 1000 یا 15000 فیس اخلم، یو سړی و چې دغه زمانه فیس اخلي او زیات اخلي، نو بل سکول ته بوزه، بل سکول ته بوزه، تاسو سره خو هغوی اګریمنټ کوي. نو په دغې خبرو باندې به خبرې نه کوو. خو دا 12 کمپنۍ دي. په دې 12 کمپنیو کې شرکه مینار، شرکه ویژن، شرکه رویه، کیمل وطنیه او دغه شانتې شرکه کنسټرکشن چې کوم دا داسې کمپنۍ دي چې سهولیات هم پکې نشته. دې کې بعضې کمپنۍ چې کوم دی په نوم نشته، 12 کمپنۍ دي، خو دا پکې ما تاسو ته د غټو کمپنیو نومونه واغستل چې دوی دغه ځای کې کوم پاکستان ته خلک تللی دي، نو کمپنۍ مپنۍ نشته، رخایش نشته، په کنټینرو کې اوسېږي او ډېر سخت ژوندې دي او په ریاض کې په شړو کې اوسېږي او ویزې چې کوم دی دغه کمې راځي، نو دغه باندې ډېره زیاته عمله ده. د چا د 2 کالو تنخواه بنده ده، د چا د 5 میاشتو تنخواه بنده ده، د چا چې کوم دی نو د 3 میاشتو تنخواه بنده ده. 6 میاشتې وشوې او دغه شانتې ډېرو خلکو له چې زیړې دي، بیماري ده، هغوی له چاندې دغه مسافر 5 ریاله 2 ریاله کوي. د داسې دي چې د هغوی پکې لاس مات شوی دی، علاجونه یې نشته دی، ډېر پکې بېهوشه پراته دي. نو ډېر زیات بد حال دی. خو زه ډېر باسو وکم، نو ناکامې دي، ناکړدی دي. د ایجنټانو خم او هغه ځای کې سعودي عرب کې چې کوم سفیر دی، نو د هغه ډېره زیاته بېحسي ده، ځکه چې دې خلکو نه پیسې اخیستې شوي دي، د دې په سر تاسو حکومت ته ټیکس درغلی دی. د دوی د ټیکسونو په وجه باندې خو بهر سفارتخانه ده، نو تاسو ته تنخواګانې میلاویږي. تاسو څه د بل څه سفیران نه یې، تاسو د دې سفیران یې جلته کې زما مسافر ته کم تکلیف دی چې هغه تکلیف لرې کړم. نو موږ په دې باندې مسلسل چغې وخو چې هلته کې مسافر دې وخت کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ښه کتونکو، دا وا چې موږ چوته یو خو زموږ فرض دی چې موږ په دې باندې خبرې وکړو، خو خبرې په ما باندې د څوک قدغن نه لګي چې دا خبره دې ولې وکړه او دا ولې وکړه، د سره دې ولې میلاو شوه، د سره میلاو شوې. د دغې د ما سره چا کار نشته، د ظلم زیاتي خلاف یو، خو د هر ځای یو دستور قانون مجبوری وي، په هغه دایره کې به خبرې کې بې ځایه نه د چا بېزتي کومه، نه را باندې چا بېزتي کوې، او خو د چا مې بې ځایه بېزتي کړي، نو هغوی نه مې برملا معافي غوښتې، بیا هم ترې معافي غواړم. خو دا ویم چې دغه مسافرو سره مې همدردي ده، دې مسافرو سره ډېر انتخابي زیاتې روان دي، لحاظه سفارتخانه چې کومه ده هغه د دې طرف ته توجه کی، او نه یوازې اسم پختون شامل ہے بلکہ اس میں پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے. میں وہاں کی سفارتی سٹاف کو عملہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم اگر خیبر پختونخوا کی ہے تو اس کے یہاں کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اداروں کو، نیب کو، FIA کو، ان سب سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہزاروں مسافر سعودی عرب میں اس غرض سے گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کمائیں، پاکستان کی معیشت اور بہتر ہوں، ہم نے یہاں پہ قرض کیے اس کا ازالہ کریں، یہاں پہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے. यहाँ पे तो चूंकि रोजगार पाकिस्तान में है नहीं, जितने कारखाने हैं वो बंद हैं. अगर यहाँ पे हमारे साथ डैमों के वादे हो चुके थे तो कोई एक डैम भी नहीं बना, घरों के वादे हुए थे एक घर भी नहीं बना. रोजगार के करोड़ों लोगों को हम यहाँ पे नौकरी देंगे. अब इस हुकूमत में करोड़ों के लोग बाहर मुसाफरी के लिए गए हैं. अभी ओवरसीज़ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया, तरक्की पाकिस्तान का, ये यहाँ पे मुसाफिरों को आवाज़ का हक दिया. ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई बात नहीं. न माजी की वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको कोई सपोर्ट दिया और ये उसकी वक्त में ये लोग गए, और न मौजूदा जो वज़ीर आज़म न इनको फिक्र है कि ओवरसीज़ और सऊदी अरब में मुसाफिरों पे क्या क्या गुजर रहे हैं. लिहाजा हम मुतालिबा कर रहे हैं कि इस वक्त हज़ारों मुसाफिर सऊदी दोबे में एजेंटों की धोखे फ्रॉड की वजह से जलील व ख्वार हो रहे हैं. उनकी रिहाइश नहीं है, उनकी मेडिकल नहीं है, वो बेहोश पड़े हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है. अगर वो इस वक्त घर आना चाहता है तो वो तावान वो कौन देगा इनको, और जेल पे आएगा.
10 سال تک ہو وہاں پہ اس پہ پابندی لگے گی. تو یہاں پہ اتنے جو قرض کیا ہے اس کا کون ازالہ کرے گا؟ نہ ایجنٹ مانتے ہیں. ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ سفارت خانے کی غلطی ہے اور سفارت خانہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ویڈیو شیئر کریں. پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی، بلوچی بھی، اور پختون تو ہے، ہم پٹھان ہیں. تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس شرکوں میں یہ جو میں نے بتائے ہیں پشتوں میں، یہ شرکہ ویژن، شرکہ وطنیہ، شرکہ رویہ ہے، یا جتنی بھی نام ہے 12 شرکے، اور ایک جگہ میں سب کو اکٹھا کیا ہے. تو بہت تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں. کسی کو ایجنٹ کی طرف سے دھمکیاں مل رہے ہیں. تو میں سب ایجنٹوں کو یہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی مسافر بھیجے ان کے ساتھ اپنا کام ٹھیک کرے، ان کو اپنے بقایا جات دیا جائے. اگر ایسا نہ ہو تو میں آپ کا تصویر یہاں پہ لگاؤں گا. پھر ایسا نہ کہنا کہ مجھے یہ دلیل دو، مجھے یہ دلیل دو. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ عدالت جائے، میں عدالت میں آپ لوگوں کے خلاف ثابت کروں گا. سب ایجنٹوں کی تصاویر، ثبوت، دستاویزات کے ساتھ سٹامپ، سب کچھ میرے پاس موجود ہے. ہمیں ڈرایا دھمکائے سے گریز کرے، اس سے کچھ نہیں بنتا. اپنے آپ کو ٹھیک کرے، حلال کمائی کرے، یہ دو کے پراٹ سے بچے. اس میں آپ کی آخرت کی اور اس دنیا کی بہتری ہے. کتن کو دغه سو خبرې مې سره شریکولې. دغه کاروبار والم زمونږ رونه دي، کم چې ایجنټان دي او چې کم دوکه‌باز دي، کم پراډیان دي، نو د هغوی خلاف یو. په ډېرو خلکو خو داسې تور لګي، معذرت دی کوم. ډېرو خلکو ته دا وایو، اوس هم وخت شته د دغې خلکو سره خپلې خبرې ټیک کړي، ځکه چې دغه هم د دې زمونږ د دې پاکستان دی او بیا پښتونخوا دي. زمونږ نه به الله تپوس کوي، صرف د الله د رضا دپاره خبره کوو. بیا ویم چې چا را باندې قدغن نشته، نه یو مسافر چې کوم دی مال سره کی. ما دا 10 کاله کار وکړو، دنیا مسافر ما ته یو مسافر ووایي چې یاره حلیب خان شرپوله خو موږ دومره څه کړي نه، کم ملک هم چې وایي هېڅ هم نه. ډېر خلک کال وکړي یاره څه خدمت وکړم، زه یم ډېره مهرباني، ډېره مننه. بیا اخره کې زه ورته یم یاره ما ته د ویډیو ضرورت دی، مجال شته، خو هغه کسان خو زما د ویډیو ګوري چېرته بیا کال هم نه دی کړی. لہٰذا دغه تمې اچانه نه کوو. بېګا سبا مرد دی، د دنیا نه تګ دی. موږ وایو چې په ښه یاد شو، نه چې په بدو یاد شو. د مسافرو را سره فکر دی، د هغوی دپاره به اواز بیا هم پورته کوو. څه خبرې ډېرې پاتې شوې، په هغې باندې به بیا خبرې کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.